باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کتاب الجهاد کی 1293 نمبر حدیث مبارک تھے 1293. وعن عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دا حدیث روایت تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لدی اللہ پاک زمونگا او د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکی. قال حضرت عثمان سے فرمائلی دی، سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ما په خپل غوږونو د الله د پیغمبر ناوریدلی دی صلی الله علیه وسلم یقول چې نبی علیہ السلام دا ارشاد فرمایلو، رباط یوم فی سبیل الله، یوا ورځ د الله په لار کې پهره ورکول، د سرحد حفاظت کول، څوکیداری کول، خیر من الف یوم، بهتر دی د زرو ورځو فی ما سواه من المنازل، په ما سوا ځایونو کې د پهرې نه، په نورو ځایونو کې پهره ورکول هغې هم اجر میلاوي، په څوکیدارۍ باندې اجر میلاوي. زمونږ او ستاسو دا غریبانان خلق یو ډیپټي په پولیس کې کړي یا په اف سی کې کړي، پنشن یې راوړی، پنشن ترې نه خوا دېخوا شوی، بیا ورته بچي وي، نو بیا څوکیداري شروع کړي. ماسخوتن کې مونږ او تاسو چې خپلو جالو له راځو، کورونو له راځو، دا غریبانان سیکلې د غوږه نیولی او دوی ښار ته روان یو، په دې یخه یخنۍ کې 12 ګنټې شپه ده، 14 ګنټې شپه ده، څوکیداریانې کوي. دوی ته ووایي دا هم بې ځایه نه دي، په دې هم اجر میلاویږي، ځکه د خپلو بچو دپاره حقه حلاله خواري او مزدوري ده. او هغه مونږ بار بار ویلي دي چې د خپلو بچو دپاره حلاله روزي ګټله، کسب الحلال فریضة بعد الفریضه، حلاله ګټه وټه د فرض مونځ نه بعد په بنده باندې فرض دي. تاسو مونږ چې اوس مونځ کو او د سهار مونځ نه بعد په خپلو کارونو پسې خورېږو، څوک سرکاري ډیوټۍ پسې، څوک کارخانه کې، څوک دکان، څوک پټۍ، څوک دیاړي. نو ګورې دا خبره وضاحت سره بار بار مونږ کړې ده او بیا به هم کوو، او ذهن ته یې کوزه کوي چې ګورې دا د دین نه بهر شی نه دی، دا دین دی. په دې به د فرض څنګه په فرض مونځ اجر او ثواب میلاویږي، داسې په حلاله ګټه وټه باندې هم د فرض اجر او ثواب میلاوي. دا خو دې دا خبره شوه. څوکیداریانې مونږ او تاسو کوو، محافظین یو، چوکیداران یو، څوک په ګیټ باندې، څوک په مارکیټ باندې، څوک په دفتر، څوک په یو ځای، څوک په بل ځای. خو د الله پاک د لارې، د الله د لارې د یوې ورځې څوکیدارۍ ته د دې نورو ځایونو د زرو ورځو څوکیداري نه رسي. دا چې د چا په زړه کې د قیامت د ورځې ایمان وي که نه، په دې ګټه ډېر ښه پوهېږي او زړه کې خوشحالي. خو زما ستا د آخرت ایمان خو دغه دی بس چې کوم راته معلومه دی. زرو ورځو نه څومره جوړېږي؟ هغه زرو میاشتو نه جوړېږي که نه. هغه لیلة القدر کې چې کوم راغلي دي چې یوه شپه عبادت د زرو میاشتو نه، هغې نه 3 اتیا کاله جوړېږي. او دې نه دلته کې زر ورځې یادې کړي دي، زر الف یوم، زر ورځې. په کال کې څو ورځې وي؟ 360. په بل کال کې نو څو شوې؟ دا چې روپۍ بیا زر ویلی شو 720، او بیا د بل کال ورسره 360، شل کم زر شوې. د 3 کالو نه، د 3 کالو د څوکۍ نه زیات اجر الله پاک په خپله لاره کې د یوې ورځې د پهرې ورکوي. که داسې هم نه وي پوه شوي، ورکه چې راته دا خبره بل شان کړم. یو دیاړي مار ته ووایه، په فلانې خان، فلانې مالک، فلانې کارخانهدار، فلانې بټیمار، فلانې مارکیټ والا دومره سخي دی چې هغه سره یوه ورځ دیاړي وکړي که نه، نو څه د پاسه د 3 کالو مزدوري دله درکوي په یوه ورځ. په یوه ورځ دیاړی باندې څومره مزدوري خلکو له ورکوي؟ څه د پاسه شل د پاسه د 3 کالو. ته یقین وکړه چې کم خلک دیاړي نه کوي که نه، د هغه به هم ورته مینه وشي. د خانانو، ملکانو، صاحب جایداد، د ډیری خاوندان چې د هغې به هم ورته زړه وتخنېږي چې هو په یوه ورځ باندې. او راشه معامله د آخرت ده. د دنیا په یوه ورځ دیاړی باندې چې مونږ ته د 3 کالو د دیاړي په اډوانس کې میلاویږي، نو هغه دغه دی. زه تشې خبرې کوم او زړه مې ته دا متاثره شو. دنیا داسې عجیبه شی دی، راته ښه پته ده چې دلته داسې څوک نشته دی باتور چې په یوه ورځ به چاله څه ورکړي، د 3 کالو مزدوري به چاله ورکړي، او نه سرکار کې دومره زور شته دی.
او بیا مم دې خبرې نزله متاثر دی دا چې د دنیا باندې زما یقین دی خو نقد ده کنه رونو مشرانو د آخرت په حق له الله پاک زموږ د غشان کامل یقین نصیب کړي او بهر حال چې خبره راتاو کې هم دې ته جوړه شو د الله د لارې یو ورځ پهرا مونږ تعمیر سه وای کنه ویل کده ځل مرکز کې ګوره زموږ سره خدمت ته پهرا دا هفته ده زمونږه را روان 25 نه ګوره بیا الحمدلله صدا هفته ده زمونږه را روان 25 یاد سات دا سیمون ته نو یا امیر صاحب چې تاسو مونږ له پورا هفته راکړي وو واړه ورځ راکړي ول ځانونو ته ګوري خیر دې درې ورځې راکولې شي دوه ورځې راکولې شي یو ورځ راکړي اجر هم ووري بیا پته نه لګی کار کې زموږ نمبر راځي کښ پګو میاشتو کې راځي بیا کله راځي او ته بیا یو کنه دا مقیدی دغه شان د جهاد مقراله دا کتاب الجهاد کې امام نووي رحمه الله دا حدیث ذکر کړی دی خو ما تاسو ویلیو چې د حدیثونو مفهوم د نصوص مفهوم دا براتنګونه لنډو کنه فی سبیل الله وضاحت درته ما کړو د الله د لارې د الله په لار کې دا ټول راځي هغه د مرکز خدمت وي که د سرحد میں خدمت وي او که د مدرسې خدمت وي که د جماعت څوکۍ خدمت وي که د خانقاه خدمت وي دا ټول په دې کې راځي یو ځای پورې به تړو نه دلته امام نووي رحمه الله دا حدیث د کتاب الجهاد لاندې ذکر کړی دی په جهاد کې یو ورځ څوکۍ یو ورځ پهره خو غواړي کنه په اوده باندې په خوب اوده باندې جهاد کیږي د له ډېر اکټیو دماغ پکار دی چست